کتونکو کامران جان یم دا وخت را سره موجود دی اکبر سید ریمبو صاحب د دوی سره به خبرې اترې کوو چې د دوی ژوند څنګه تیریږي زندگی څنګه تیریږي. ستاسو لاول خو زه ستاسو د اباسین چینل ډیره شکریا ادا کوم چې دومره تاسو راغلی او زما پسې یو د انټرویو مطابق نو زه د هغو بار بار د ټول ټیم شکریا ادا کوم. زما نوم اکبر سید دی او خلک راته ریمبو وایي. یاره مصروفیات خو نن سبا څه نشته دی، بس دغه حالات داسې راغلي دي چې اوس د حالاتو ته ګورو نو د هغې مطابق هغه کار کوم. اوس الان ساعت زه په دې بازار کې څوکیداري کوم. ژوند خو الحمدلله لکه الله پاک چې کوم ژوند موږ له راکړی دی هغه ډېر ښه تېرېږي، د الله نه ډېر شکرګزار یو. خو د حالاتو مطابق چې موږ ګورو لکه کوم حالات چې را روان دي او کوم چې تېر شولو نو هغه د ټولو خلکو ته پته ده. او بل دا چې لکه موږ چې کوم وخت چې موږ په دې دغه وخت کې 20-30-40 سال موږ په دې فن کې ووښکلو نو زه دا خبره تاسو ته کوم چې دا خبره ما مخکې هم د میډیا باندې کړې ده. زموږ د سوات کوم اداکاران چې دي مطلب د غریبانو کوم وخت خپل ضایع کړی دی او په دې فن حواله کې دا ژوند تېر کړی دی نو زه تاسو دا وایم چې لکه د حکومت د طرفه مطلب دا ده چې زموږ څه فنډ دغه شی او هغه فنډ چې دی نو هغه پېښور کې دغه شی نو د پېښور اداکارانو ته به اوسه پورې هغه فنډ چې دی هغه میلاویږي، هغو ته ښه په قاعده باندې د میاشتې پیسې میلاویږي. نو زه به تاسو ته دا خبر وکړم که څه شي دي خو زموږ په سوات باندې هر څه راغلي دي. که تاسو وګورئ نو زموږ په سوات باندې له اوله پیره باندې دغه که زلزلې راغلي نو زموږ په سوات باندې راغلي دي، که سیلابونه راغلي زموږ په سوات باندې راغلي دي. داسې د لیبریشن د کوم دغه چې راغلي نو هغه هم مطلب د زموږ په سوات باندې دغه شي لکه زموږ داسې حالات جوړ شي دي په رب یقین وکړه چې لکه موږ اوس زه په خپله باندې ما دا خلک به پېژني او هر سړی ما پېژني لکه ما د دې فن زه څنګه لاړم مطلب کوم ځای ته ورسېدم. اوس خو څه نشته دی، هغه دغه خو ختم شول خو لیکن دومره زموږ هغه زموږ د مشران چې کوم دي کوم موږ به دا ووایو چې یاره زموږ فضل حکیم صاحب چې دی او ګران خان دی او شهید صاحب دی نو لکه فضل حکیم صاحب بس موږ تللي وو او موږ فارمونه هغو ته هغو دا کړي وو خو زموږ څوک سپورټ نه کوي. زموږ په سوات کې زموږ د ډاکټرانو هېڅوک سپورټ نه کوي، یو تن زموږ سپورټ نه کوي. نو زموږ داسې حالات دي نو د هغې په حواله باندې دا دی اوس زه په خپله باندې دا د لګیا به مطلب دا څوکیداري کوم. مطلب دا چې یاره دا د ډرامې په حواله باندې د ټي وي په ډرامه باندې یا د فلم په حواله باندې کېږي نو موږ هم سټیټ شوګانې موږ کړي ښه غټ غټې شوګانې کړي دي که په هغه وخت کې مطلب دا چې د ټي وي په ډرامو باندې موږ کار کړی دی. ډیو ډراما په هغه کې موږ کار کړی دی، بله یو ډراما په هغه کې موږ کار کړی دی که نه فلم کې موږ کار کړی دی. نو زموږ د سپورټ څوک نشته دی که نه موږ هر څه کړي دي. دا خو ډېر وروسته راوځي د پېښور کوم دغه دی اسماعیل شهید دلي وو هغو د ټي وي اداکارانو خو بیا هم زموږ سوات ته راغلي او زموږ سره یو ځای شي دي او دا فن چې کوم دی نو دا د سوات نه هغو د سی ډي دغه وړی دی هغو هلته شروع کړی دی بیا به هم زموږ سره د ډرامې کولې. تاسو مخکینی د سی ډیګانو او د وي سي آرو کوم د دور خبره چې تاسو وکړه نو هغه حقیقت کې لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې لکه هغه وخت ډېر ښه وخت و او بله دا چې لکه د خلکو مینه محبت ډېر زیات و. هر سړي به زموږ سره لکه ډېر زیات محبت او مینه ساتله او په هغه وخت کې به مطلب دا چې که موږ به یو ډرامې لیوزیګي ته لاړو خلکو به زموږ ډېر زیات قدر کوو ځکه چې موږ به داسې یو ساده غونډه کې یو پروګرام به موږ کوو چې هغې سره به اکثر د ماشومانانو د خندا دغه به موږ کولو او مشران به داسې ناست نو داسې به یو خولې نه زموږ یو خبره نه وتله چې هغو پې یا خفه شو یا به پریشانه شو نو هغو به مو خندلو. خو حالات اوس داسې راوړو چې د میمور کارډ چې دی د میمور کارډ نه دی دې دا لانجه دومره روانه کړه ده چې دوکاندار که ډرامه وکړي دوکاندار په ډرامه باندې یا 1.5 لک روپۍ ولګوي نو هغه غریب مطلب دا چې هغه په هغې باندې بیا 100,000 نشي را په ځای کولی. ولې چې میمور کارډ لانجې دغه راوتی دی نو ورو هغه کمپیوټر ورته ورو دستي اوړېدلی هغو ورو په مطلب په 10 روپۍ هغو ډرامه اچوي که نه نو هغه خو ستا نه په 20 روپۍ باندې مطلب دا دغه نه دي یا په 20 یا په 100 روپۍ خو تا نه دغه نه کرکړی نه دي. نو د دې وجې نه مطلب دا چې دا پروګرام چې دی نو دا څیزونه ډېر وروسته لاړو. تاسو د پولیس خبر وکړه هغه خو حالات داسې جوړ شوي چې هغه وخت کې مطلب د پاک آرمي چې کومه وه هغه ګرځېده په د کوڅو باندې نو بیا د مالې نه یې کسان غوښتي وو مطلب دا یا 2 یا 3 په وخت کې نو خدای شته لکه ما کله چې زه هم دا کېدم برتي کېدم هغه وخت کې ما ته زما د ملګرو خپلوانو یو به بل به راته وایي چې هلکه ته خو دا شی کې خو
یا به دله بچي خراب کړي او قسم خوړلی و چې ما یاره زمونږ په پولیس باندې ډېر تشدد شی دی هر څنګه چې خو لکه زه به برته کېږم او شوق هم زما دا و چې یاره پولیس سره زما ډېر زیات شوق ځکه اکثر ما په ډرامو کې کار کوم ما به د پولیس کردار ډېر زیات کوم بیا هغې کې زه برته شوم نو کله چې بیا موږ ټریننګ وکړو او بیا لاړو او هغه ځای کې نه واپس بیا راوړو او تاڼو ته دغه شو نو زه به تا ته دا ووایم چې دغه خبر هغه وایي کوم داستان ده چې وایي هندو ستړی کس هغه خبره ده که نه نو په دې کې زموږ د میرزاو او په هغې کې به په دې تاڼه کې او ښه په نره ډیوټي مونږ کړې وه دا نه وه چې یاره الحمدلله لکه مونږ د هره مزدوري چې خپله کوې او په نره باندې کوې او په سچه باندې کوې نو الله پاک سره نور هم دغه ورکوي خو زموږ داسې دغه پیدا شو چې هغه ورور مې وفات شو په هغې کې ورور مې وفات شو په هغې کې ما چوټي واغېستله په هغه چوټۍ دوران کې بیا زما سخر مې مو او دغه مې ماما مې مو او نو هغه سالنډی پې و هغه یې پکې راوړو نو هغه پکې هم وفات شو زه بیا د هغه سره کلي ته لاړم کلي ته چې لاړم بس په کې زما څه تقریبا میاشت برابر شوه بیا چې زه کله رالم تاڼې ته به راتلم او نو میرزا ته مې 2-3 پیرې وینا وکړه خو هغه زما زیري نه کوله نو لکه زما خدای شته زما خو 10,000 روپۍ تنخواه وه په 10,000 روپو کې ما څه کول زه خو دغه نو خو دغه بچي مې 15 تنه بچي مې په دغه 10,000 روپو ما ځان ساتو هغه زیري زما نه کېدله تلم راتلم اخر دا چې ما د میرزا نه تپوس وکړو چې یاره صاحب زما خو دا زیري وکړئ که نه نو هغوی چې زه دلته نه کوم ته یې بچا کې وایي که زما باید درخواست مې وکړو بیا ډیپو صاحب له لاړم هغه ګلاب زل خان و هغه له لاړم نو هغه درخواست چې زما دی هغه منظور نه کړل شو هغه فایل شو ډي جي صاحب پسې لاړم هغه هم فایل کوله هغه بیا مې په دې خلکو پسې منډې ترړې ووالې په هغه وخت کې فضل حکیم چې دی نو هغه په هغه وخت کې اختیارات هغه ته حواله شو او هغه او دا پروګرام که هغه ګوري مو که هغه دا ګوري که نه نو هغه به ته پته چې یاره په دغه ورځ دی راغلی و نو په هغه ورځ بس د ډي جي صاحب په ځای کې هغه ته مې وینا وکړه ما یاره جي زما داسې مسله ده او ما ته خو ما پېژنې او ما دغسې په نازیز نه خو په جایز نو هغه ماته چې یاره درخواست تاسو ډي پي او صاحب له ورکوئ چې ما کېدی شي دی هغه له وکړي هغه له مې درخواست ورکړو نو په هغه پسې بیا ځه او راځه نو ته په رب یقین وکړه چې دې ایم پي ایګانو له زړه دومره پړسولی دی که نه زما د په خدای باندې قسم وي که چېرې انسان د دې انسانانو په لاس کې د دې انسانانو رزق وی که نه نو زما د په خدای قسم وي چې تر اوسه پورې به یو نه و پاتې زه دومره دو کړولی یم که نه چې ما د چا نه نوي نوکري نه غوښته ما ځان کړولی ما ټریننګ کړی و ما ځان زرې کړی الحمدلله لکه ښه ډیپټي مې کړې وه ښه د دنیا ته پته هر سړی مې پېژني هر افسر مې پېژني ښه په نره مې ډیپټي کړې وه خو بس ما سره هغو داسې کار وکړو چې لکه هېچا دا نه وي چې یاره یا دا سړی غریب دی یا دغه دی واړه بچي مو او مطلب دا ده چې یو بسې بتلمه بل بسې بتلمه هېچا زما د دې دغه سپورټ ونه کړو بس قلار شومه ته رالم دغه ته مې ځانه بس په بازار کې مې څوکیداري وکتل لګیا یم بس هغه روزي د خدای پاک راکوي چې خپلو بچو له وړم یقینا د اکبر سید ریمبو صاحب خبرې تاسو واورېدې زما زړه ته ډېر زیات دُک میلاو شو دا غریب چې کوم د 10 کالو نه د تاسو وینې په ډرامو کې سیډیو ډرامو کې کار کړی دی 3 حصې زندګي چې کوم ده هغه داسې تېره شوه د هغې نه پس دوی بیا پولیس محکمې ته لاړل د پولیس محکمه کې دا غریب چې کوم دی د سخر او د رور په مرګ باندې د نوکرۍ نه لرې شو یقینا زموږ چې کوم کتونکي دي کوم مشران دي دوی به د 10 او 3 پروګرام پورې خپل کوربه کامران جان له اجازت راکوي د لوی الله په امان